حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او فرمایل چې ما یو ځل خوب ولیدو، په خوب کې می جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو. وی زه د لاس نه ونیولم او روان کړم. وی ما ته وی چې راځه، چې روان شوم ورسره. ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے ابا بکر وګوره جهنم ته. وی ما چې جهنم طرف ته وکتل، اوس خوب دی، دا خوب خو چې کم دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بلکې هر یو پیغمبر چې څوک په خوب کې وویني نو دا داسې ده لکه چې د په ویښه باندې دا ولیدو. د پیغمبر په خوب کې لیدل چې کم دی هغه دروغ کېدی نشي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم را ته فرمایي چې جهنم ته وګوره. وایي چې ما وکتل نو د ګناهګارانو یو ټولې مې په جهنم کې ولیدو چې د هغې مخونه د خنزیرانو په شان دي او د هغې خوراک چې کم دی وینې او زوی دي او په اور د جهنم کې سوځېږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې اے د الله رسوله د دې خلکو د دې عذاب سبب څه دی؟ دې خلکو له د عذاب او د سزا ولې ورکولی کیږي؟ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې دا هغه خلک دی چې په دنیا کې به علماء کرامو ته ضرر رسو، علماء کرامو ته به نقصان رسو، دوی بیا بغیر د توبې نه وفات شو او اوس چې کم دی په جهنم کې د دوی دا سزا ده. عزتمندو په دې خپله زندګۍ باندې که مونږ او تاسو سوچ وکړو چې آیا زما د خولې نه یا زما د لاسو نه یا زما د حرکاتو سکناتو نه چرته عالم ته خو ضرر او نقصان نه رسیږي؟ که فرض که زما د خولې نه، زما د لاسو نه، زما د حرکاتو او سکناتو نه، زما د وینا نه یا زما د قلم د لیکلو نه یا زما په موبایل کې د لیکلو نه، نن سبا خو په موبایل کې لیکل ډېر زیات دي، د دې نه که چرته عالم ته تکلیف او ضرر او نقصان رسیږي نو هسې نه چې دا زما په جهنم کې چې کم دی د دغې عذاب او سزا سبب ونه ګرځېږي چې سبا له د مخ چې کم دی د خنزیر په شکل باندې او وینې او زوی دی په جهنم کې خوراک وي، په اور د جهنم کې سوځېږي. نو دغه سزا دی خوښه ده او که نه په دنیا کې مثال په طور دا صبر دی خوښ دی چې عالمانو ته ضرر ورونه رسوم. ځان کنټرول کا، خپل غصه دی کنټرول کا، خپل سوچ او نظریه او فکر دی کنټرول کا، چرته عالم ته ستا د لاسه ضرر او نقصان ونه رسیږي. عزتمنده د عالم مقام او مرتبه دومره زیاته اوچته ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې النظر الى وجه الوالد عبادت، د خپل پلار مخ ته کتل عبادت دی. والنظر الى الكعبة المكرمة عبادت، کعبه مبارک ته کتل عبادت دی. والنظر في المصحف عبادت، قرآن کریم ته کتل عبادت دی. والنظر الى وجه العالم عبادت، د عالم مخ ته کتل عبادت دی. من زار عالما فكأنما زارني، چا چې د عالم زیارت کو، د عالم ملاقات کو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې گویا کې د زما زیارت او زما ملاقات کو. ومن صافح عالما فكأنما صافحني، چا چې د عالم سره مصافحه وکړه، د عالم سره لاس ملاو کړه، نو گویا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې گویا کې چې د زما سره مصافحه وکړه او زما سره لاس ملاو کړه. ومن جلس عالما فكأنما جلسني، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د عالم سره کېناستو نو گویا کې چې دی زما سره کېناستو. ومن جلسني فی الدنیا اجلسه الله معي یوم القیامه، او څوک چې زما سره وي په دنیا کې کېناستو نو دا سړی به الله پاک زما سره د قیامت په ورځ باندې کېنوي. الحمدلله د علماء کرامو سره زمونږ او ستاسو دا ناسته دا هم چې کوم دی اوچت مقام او مرتبه لري چې لکه دا داسې ده لکه چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست یو. نو عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د دنیا نه 1400 کاله مخکې تشریف وړی دی. هغه ناسته زمونږ سره مونږ ته نصیب کېدل ګرانو، هغه چې کوم دی مصافحه مونږ ته نصیب کېدل چې کوم دی ګرانو، د هغې زیارت او ملاقات مونږ ته په دنیا کې نصیب کېدل ګرانو. خو
الله پاک چې کوم دی په مونږ او تاسو باندې دا فضل وکړو چې دا علما کرام الله پاک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وارثان وګرځول او د دې په ذریعې سره الله پاک مونږ ته دغه انعامات چې کوم دی دا راکړه. العلماء ورثة الانبیاء، علما کرام دا د انبیاء کرام وارثان دي. عزتمندو، بهر حال وخت ډېر